अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अतम बुरहानुहु व अज़म शानुहु हम्दु सना। और इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबार गौहर बारचे हादिये दुरूद व सलाम अर्ज़ कौलुन बादा। कुरान चिकम आयत टुकड़ा माता सुब मख्चे तिलावत करदा। अल्लाह तबारक व तआला न दुआ दा रब कायनात दे हक सच बयान तौफीक नसीब की।
او بینورن بعد رب کائنات دی مشتول ورگلون کدا عمل توفیق نصیب کی آمین وما توفیقی الا باللہ. معزز ایماندارانو، چې جیر دا اسلام دی والدین مور او پلار سره شیګړې حکم او حق خبره کړې ده، نو التا والدین مور او پلار ته ذمہ داری جوړیږي چې هغه باندې اولاد وال حقونه ستا چې چرنګ اولاد باندې د مور او پلار حقونه دي چې اولاد با خپل مور او پلار قدر کوي، تعظیم به کوي، ادب به کوي، احترام به کوي. نغرنګي مور او پلار ته اولاد سره رحم دلی، نرم دلی او ښه تربیت، ښه خوی اخلاق ورزده کونه دا د مور او پلار ذمہ داری ده. قرآن چې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ فرمائی اے ایمان والو قوا انفسکم، تاسو خپل جانونا بچ کو، و اہلیکم او خپل اہل وال کور وال بچ کو، چشنا نارا جہنم اورنا. اللہ فرمائی خپل جانونا بچ کو، خپل اولادونا بچ کو، خپل بیبیانے بچ کو، جہنم اورنا. صرف مومن سړی دا ذمہ داری نه ده چې دای با خپل جان د جهنم اور نه بچ کړي، دای با خپل ذات کوشش کړي، دای با خپل شی چاري کوي، آخرت پر به ذخیرہ تینې کی ګانو توشه ہو جائے کوي او کور ول اولاد دی پریشي چې هغه څه کوي نه، دا څه خبره نه ده. بلکې الله فرمایي ایمانداران دو شان دادا چې دو په خپل باندې جهنم اور نه جان بچ گئے، خپل اولادونه بچ گئے او خپل بیبیانه هم بچ گئے. قدردانو ایماندارانو، جهنم اور مومن سړی پس بچ کېدلای شي چې دای په خپل باندې ښه زندگی تیر کی، روغ زندگی تیر کی، خوږه زندگی تیر کی، شخوی اخلاق کردار سره خپل اولاد ښه تربیت وکي، اولاد ته ښه خوی دینی تعلیم ورکي. یقینا داسې والدین سعادت مند دي او الله حکم مطابقه دو جانونا اولادونا او خپل بیبیان له جهنم اورونه بچ کړي. معزز و ایماندارانو، د مور او پلار اوله ذمہ داری، اول فرض په دو باندې دادا چې کله یو کس خپل بچی ته شادي بندوبست کوي نو سړی ته پکار دا
چې دای دی هغه زنانه ته ګوري کور ته دی ګوري چې دا کور دیندار دا دا کور حیادار دا دا کور او دغ کور جنکه یقینا حیا والی دی نو خپل زوی ته دی داسې ځای رشته بندوبست کوي دی عربو یو لوی شاعر ابو الاسود دویلی یو هر وخت خپل بچانو ته وای خپل اولاد ته وای اے ما بچانو انی احسنت لكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا لار د خپل زمونو توای بچانو تاسو سره ما ډېر شګړې وکړلې چې کله تاسو مشومان وو وکبارا چې کله تاسو ځوانان وو ډېر زیات شګړې مې تر سره وکړلې مخته فرمایي وقبل ان تولدوا تاسو پیدا سلینو تاسو پیدا اشنا مخته ما تاسو سره شګړې کړې دي دا خبره خپل زمانو ته کوي دی عربو یو لوی شاعر دا او خپل زمانو ته دا خبره کوي چې ډېر احسانات می تر باندې وکړل ډېر شګړې می تر سره وکړلې پیدائش نه مخته پیدائش نه بعد جوانی په عالم چې ما تاسو سره شګړې وکړلې بچانی سمجھدار ہو ویلے بابا موڑ چے پیدا سلی نہیں ہو موڑ پیدا اشنا مختے تا چرنگا شگڑی مشترک کری دی پیدا اشنا بادا خٹک دا موڑا با مشمان ہو بیماران بسلو بیا په دې دوايي بندوبست تر کوله مشمانو د خوراک شاک بندوبست په درته کوله مشمان بو د کالیو بندوبست په درته کوله چې ځوانان سره بیا د شګړې کوله خو اے ابا تعالی پیدائش نه مخته مور سره چرنګ شګړې کړې دي پلار ورته وای بچیا تاسو باندې احسان او شګړه مادا کړی دا لتا سو پیدائش نه مخته زيو شاعر انسان او شاعران خلق دا په حسن باندې ډیر مینېږي ما کا خوشتي وو یقینا ما بخبل شاعرانه طبيعت په وجه سره ایوی حسندار زنانه سره شادی کړي وا خو ما خپل زندگی چې حسن ته ترجیح نکړه وا حسن ته مینه وکتل شلیوالی ته مینه وکتل ظاهری رنگ ته مینه وکتل بچانو تاسو دې پارا ما چې کمه تاسو مور انتخاب کړای دا آغا حیا والا دا دیندار دا ایماندار یعنی آغا صرف دانا چه ظاہری حسن استا بچانو ما اول صرف دے دینداری تا قتلی دی چه دے چه دین ستا کنستا دے ایمان ستا کنستا دے چه حیا ستا کنستا نو دامه شګړه تر سره وکړه بچانو تاسو پیدائش نه مخته چې بیا مې سبا زمونو د چوک به غرونه نه ورګوي چې تام او خدا سے وا تام او خبیا دا سے دا دل وجن اسلام دا اولنا حق مور او پلار باندې مقرر کړای دا چې د خپل ځوانانو زمونو ته چې کله رښتې بندوبست کړي بیا دی هغه زنانه کردار تقوری چې کومه د خپل بچی پر کور تا
زور کول جوړول غواړي، زورګۍ جوړي بیا دی اول دې زنانه دینداری او دې حیاداری پوښتنه نه کوي. دا اولنا فرض ده. یو حدیث مفهوم ده، نبی آخر الزمان فرمایي چې په ټپ باندې گنجی باندې کښلا یو بوټه پیدای، حضور فرمایي لدانه تاسو جان نه بچ کو. یو ټپ تا گن جایدا او په گن ډیر باندې یو کښلا ګل پیدا ده. حضور فرمایي دا ماخلو. صحابه عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لذین چه مراد دا دی خبره وضاحت کا محبوبہ لږ مشتوکه چې موږ په پویسو یا رسول الله دا نه چه مراد دا. حضور مبارک فرمایل هغه زنانا چې کما کردار په لحاظ سره ګاندي، کور کردار روح نہیں، کور چے تمیز نہیں، کور چے حیا او دینداری نہیں. امام الانبیاء مبارک فرمان مطلب دادا چے ما امتیانو صرف حسن تبا نہ گورو چے فلانکے ډیره حسینہ دا ډیره خوشاله دا ډیره حسن والا دا، نور کردار دا گورو چې دا حسن خو په ټپ باندې نه ده پروت، په گنجی باندې نه ده پروت، نور کردار چرنګ دا، کور حالات چرنګ دي. اول نمبر باندې دا د مور خپل ذمہ داری ده چې صرف ظاهری حسن ته نه ګورو، اصل دین دا، ایمان دا، اسلام دا. معزز و ایماندارانو، حضرت عمر صاحب والا واقعہ بار بار والا عالمانو نا تاسو اوریدلی او چو ظلما په دغه منبر باندې دا واقعہ بیان کړی دا چې دا ایوانش په مدینه منوره پاک شهر کلیو چې روان دا دا گشت کوي، چکرې وای، د خپل عوامو حالاتو نه جان خبروي. نو دغه دوران کور چار دیواری چې مور دا او لور دا خبرې کوي او هغه خبره حضرت عمر صاحب اروي. خبرې چې شوالې دي مور خپل لور توای بچي دا په به خرجول جوړو راځو چې ډېری سی به ډېری پیسې راري. هغه بچي دا بالغ دا ځوان دا واده سره نه دا خپل مور توای مور دا چار ټیک نه دا داسې نه دا کول پکار، پيو سره وبو ملاوت نه دا پکار. مور ورته وای بچي دال دا تیار دا نیمش پدا مشت چوک پدا حالات تجھ گوری مڑا چوک وینی نہ حضرت عمر صاحب ستا نے دچیر وزیر ستا نے چوک نمائندہ ستا چی مڑا وال شکایت سبور بے حضرت عمر صاحب تو کی چی فلان کی کور وال شودو سرا اوبا ملاو کوي. دا خبر 12 حضرت عمر صاحب اروی او کور چی مور او لور دا خبری کوي. مور ورتوائی بچے شودو تب اوبا واچو، بچے ورتوائی نا مور اوبا نورا چو. مور ورتوائی خلیفہ وقت حضرت عمر صاحب خو منوینی، بچے ورتوائی مورے کہ حضرت عمر صاحب منوینی چکم حضرت عمر صاحب الخدای دا هاگا خو منوینی کنا ایک دا عمر صاحب بننی لا مجھ حالاتو نا بننی خبر خو چې کمی دی حضرت عمر وال رب دا هغه خو موږ ویني. حضرت عمر صاحب دا خبره واروي درې
او روان سلای کور تلاړلای چټم نه بادا دا غجین کې چې کومه دا خبره کړې وي مور ته ویلا ا دې وبب یو سره نه ملاو کو حضرت عمر صاحب زیاده غجین کې خپل زوی دې پاره وکړه رشته پیغام ورته ولړلای چې دورا حیا دورا پاکیزه کردار والا زنانا یقینا به چې داسې زنانا نه خدای اولاد پیدا کوي اولاد چې کله ورته ملاو کیږي یقینا هغه به ډېر سعادت والی نو دې جنګه دا حضرت عمر صاحب بذات خود چې مدینه منوره مسلمانانو امیر خلیفہ او ددا نکاح پیغام ورته ولړلای چې دا زنانا دا جنکه به خپل زوی تکم بیا چې کله ورته وکړه بیا دینا حضرت عمر بن عبدالعزیز باندې هستی پیدا اسلا حضرت عمر بن عبدالعزیز هغه عظیم هستی چلیوان او زیب په و میدان چې شوریدل حمله باندې کولې لیوانو په وزو باندې ولې چې حضرت عمر بن عبدالعزیز باندې خلیفہ انصاف کرے خلیفہ په دې ځکه باندې موجود وو نو دې زنانا نه بیا حضرت عمر بن عبدالعزیز باندې هستی دې دنیا تراله چې کله مور صفا کردار ولای لار مور کردار روغي گفتار روغي جګدای روغي عمل روغي بیا رب کائنات اولادنا نیکان ورکه سعادتمند اولاد ورکه او حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دا خبر لیکلې ده چې ملک شام چې یو جوړې خاون او بیبي وسیدله یو کښلای زوی او تکړه زوی نو په یو جنگ چې هغه زوی شهید سلای چې کله زوی شهید سلای مور باندې رغم جناب خپلار باندې رغم جانو ډېر په مینتو دعاګانو باندې الله ور کړو او چې کله زړه سلای نو یو په جنگ چې دا شهید سلای نو چې کله په جنگ کې شهید سلای ایوار خاون او بیبي ناس دي نو پلار ترشاو قتل په اس باندې چوک سپور دا او دو طرف تر روان دا هغه سره خپل بیبي ته وایي که خدای مې نه غلطه وي دا د مړ زوی ښکاري مړ بچای دا خپل بیبي ورته وایي دماغ دې پټی دي بچای خو مجور ټیم مسله چې وفات سلای دا شهید سلای دا چیرې دینه مخشه کور تر غلای دا هغه خاوند ورته وایي ما تدا ما ول زوی ښکاري نو هغه اس باندې سپور هغه شړای ځوان دو تر نيز دوسر چې کله رالای وی کتلای ویل ها دا خو واقعي مړ زوی دا زوی شهید سلای دا له دنیا نه تلای دا ډېر ټیم مچ وتلای دا کور ترالای مور پلار سره ملاقات وکړلای پښتنه کې ورنه والدین مور او پلار بچا تو خو شهید سلای نه وي تو خو له دې دنیا نه تلای نه وي دا چرنګ به ته دوباره رالي هغه بچا ورته وایي اے ماموري اے ما خوشاله محترم مکرم پلارا نن دنیا نا عمر بن عبدالعزیز الله عظیم خلیفہ دې دنیا نا رخصت سره دا نو جنازه وا شهیدانو ټول دعا وکړه یا الله موږ ته اجازه وکړه چې موږ عمر بن عبدالعزیز جنازه کې شریک شو یا الله موږ ته د اجازه راکا نو رب کائنات له طرفنا ټول شهیدانو ته اجازه ملاو سلای چې لاړ سو حضرت عمر بن عبدالعزیز جنازه کې شرکت وکړو نو چې کله اجازه ملاو سلای نو ما دا اجازه وکړه یا الله زلړ مور خپل قدم بوسی پر نس حاضر نو اجازت ملاو سلای اے ماموري زرا غلا د عمر بن عبدالعزیز جنازه ته ما ویل چې خپل مورګی ته دی او خپل پلار ته سلام وکړه معزز ایماندارانو چې کلا مور او پلار نیکانی بیا خدای اولاد نیک ورکړي
ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی نبی مکرم شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی اے ما امتیانو چلو پو وجو سرام دے دنیا چیو کس رشتے انتظام کئے چکل چوک شادی انتظام کئے حضور مبارک فرمائی چلو پو وجو سر حق شادی کیجیم اول نمبر باندے رسول اللہ مبارک فرمائی حسن و جمال لوجنام یو انسان چه کلا چیر ترشتہ کبھی نو دی خبر ته ترجیح ورکې یار فلان کې وال فلان کې کور چې جن کې ډېرې حسینې دي ډېرې حسنداري دي ډېرې خوشالي دي دل وجنه باسه انسانان رشتے انتظام کړي شادی انتظام کړي حضور مبارک فرمایي دوام په وجه سره چې کوم په وجه سره یو انسان شادی کوي مال دولت لوجنا بعضی انسانان شادیگانے گئے یار فلان کا کس ډیر زیات ودان دا ډیر زیات امیر دا خپل بچی تبام زر ډیر کوي سامان ډیر ورته کوي دل وجنا مال دولت لوجنا دې سره رشتہ کیږي دریم نمبر باندې رسول الله مبارک فرمایي خاندان لوجنا بعضی انسانان خبر زمانو ته رشتے گئے فلان کے جن کے دے فلان کی خاندان والا دا خاندان ډیر اعلی دا خاندان ډیر زورور دا خاندان ډیر عزت وال دا دل وجن دے سر رشتہ کوي چلرم نمبر باندې رسول الله مبارک فرمائی مدینے جانان فرمائی دینداری لوجنا بعضی زنانہ سر انسانان شادیگانے گئے دے په وجه سره یو انسان شادی کوي چې فلان کی کس والے لونه ډېر دینداری دي ډېر حیاداری دي ډېر ایمانداری دي حیا موجود ده پرده هم موجود ده دل وجنا بازے کسان شادی کوي امام الانبیاء فرمائی تاسو ما حسن تا گورو حسن لوجن شادی مکو چه دالتا حسن دام مال دولت لوجن شادی مکو چه دے زنان سرا مال دولت لیر دا رسول اللہ فرمائی خاندان لوجنا رشتہ مکو چه دا خاندان آلا دا درے وڑا خبر شاد دی اولا ور رسول اللہ مبارک فرمائی تاسو دین تا گورو چه دین ستا او کنستا دین لوجن رشتے او شادی کو دا چلور خبری دی حضور فرمائی چه دل وجنا شادیگانی کیجی حسن لوجنا میں اوکے کدائسی سبا بیماری پر آئیسی حسن خو یو عارضی صفت تا حسن خو یو عارضی صفت تا انسان چکل روغی برابری صحت پر لحاظ باندے بیادہ کشلائی دای جوړي برابرۍ او کچېره دغه انسان باندې کال دو بیماریګانې راځي هفته نیمه بیماریګانې وای نو هغه رنګ خراب سي او چې څنګه دا خوشالای هغه اوسنه برقرار نه پاتې کیږي نو یو کس په حسن له وجنه شادي کړي کدا سي بیماریګانې وای هغه اوسنه ختم سي بیا دا کور دی جوړي مختا تعلق بسر خراب سی دا کور بسر ویران سی دا خاوند او بی بی دواړه بخبل منچه روغ گزارن نسر کوي لہذا دا کور بے برباد سلائے دل وجنا حسن تمگورو حسن تا ترجمه ورکو او کبه د چیرې مال دولت تکتلی چې فلان کئ سره مال ډیر دا چې کله ما کور ترای سي مال مالک پس جوړ سو مال نو وجنه بتاو شادی کړي خدا سے ټیم کې دلایسي چې هغه مال یې ځای کې دلایسي للاس نه تلایسي نو کمال یې ځای سره تابه شادی کړي صرف مال وجنه صرف دولت ته باندې کتري نو مختا مشکلات بیا پیدا کېدلای شي کور گزاره بغران سي شنته لانجه
جګړې مشکلات پسی او چې کله صرف او صرف یو رشتہ و شادی و دوستی دین په بنیاد باندې وسی یاره فلان کا کور فلان کی کور زنانا دا دینداری دی حیاداری دی چې دا ما کرما زمنو بی بیانی جوړی سی نو ما کور چې براحتی سکون وي الله چې کوم اولاد ورکه هغه وسادت هو نو دې وجنا او حدیث مفهوم دا چې کوم رشتہ دینداری په بنیاد باندې وسی رب کائنات بیا دواړه خاون او بیبي ته برکتونه ورکي اتفاق ورکي خلت ورکي سکون والا زندگی ورکي نو دا اول حق ذمہ داری په پلار مور باندې دادا چې زوی ته دې حیا والا ایماندار دیندار زنانه بندوبست کوي او دوم نمبر باندې دا ذمہ داری ده د مور او پلار والا چې خپل اولاد جانو حفاظت وکړي یعنی دا څنګه چې لونه دې پیدا کیږي بیا شخوا زمده او زمونو باندې خوشاله ځه دا باندې قرآن وايي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقکم وإياهم قرآن وايي خپل اولادونه مقتلو دیل وجنا چې سبا داستر سی بیا دو ته روزي چوکور پورا کوي دو ته کالا چوکور پورا کوي دو ته خوراک بندوبست چوک کوي الله فرمای روزي ذمہ دار ته نه روزي ورکون کا ته نه روزي ورکون کا رب دا الله فرمای دیل وجنا خپل اولادونه مقتلو نحن نرزقکم الله فرمای موږ به تاسو ته رزق درکو وإياهم تاسو چې کوم اولادونه دي هغه ته به روزي ورکو دا قرآن فیصله ده الله فرمایي چې تاسو ته به روزي درکم تاسو اولادو ته به روزي ورکو نو دې له وجنا اولاد قتل حرام ده اولاد ضایع کول حرام ده دریم نمبر باندې بچای دې پیدا سلا نو واش چې زر تر زر اذان بندوبست وکا بچای چې کله پیدا سی فوراً اذان انتظام پکار دا او دا طریقه دی رسول الله مبارک والا دا چې چرنګ اذان سړای مانځه پر کوي او چرنګ اقامت جمع پر کیږي دا غرانګ شیخ ورسي با اذان او کین ورشي به اقامت راتون کې مشوم ورشي وکي نن چې د ترقی دور دا او 1400 کاله مخکې دې خبره حکم رسول الله مبارک خپل امت ته ورکړای دا دې چې فائدې خو به کنه چراس خو به چې حکمت خو به سائنسدانانو په دې باندې تحقیق کړای دا چې کلا یو مشوم پیدا سی او اول زر تر زرا د غوښته دې رب کائنات مبارک کلمات نامونه اوازونه ورسی دا چې کلا اول واری الله اکبر بچا پیدا سلای اوله کلمه دا وار ویدلا اذان والکلمات وار ویدل سائنسدانان وایي ټول عمر د आवाज او دو کلمو بچی باندې اثر موجودي ټول عمر بچای پیدا سلای او زر دې ورسته اذان وکړلای چې تر 14 بچای سمدای دنیا چې بدای اذانو سره مینه کوي چې تر 14 سمدای اذان چې کله اروي نو ارویدال وجنه هغه आवाज
چې بچپن چې اول پر وجه باندې د ارویدلای دا به आवाज اذان لاج لري او دا به فورا شیګړې طرف ته مخ ته روانېږي. دا طریقه ده د رسول الله مبارک والا. بیا چې کله اولاد دې پیدا سي دې ته ګټي دینا. ګټي مطلب دا چې یو عالم دین یا دینی بزرگ یا پیر هغه برغواړي او خلی چې بکجورا پستکی شبه پستکی نو هغه خلی لاړې با عالم دین والے یا دینی بزرگ والے یا پیر والے مشروم په تعالو باندې ولګي او لږ باندې به خلی ته هم ورواچي. دې سره بچی نیکی طرف ته رجحان دی نو دې ته وایي ګټي دینا. دا طریقہ جناب د رسول الله مبارک والا دا او مور او پلار باندې د اولاد حقو چې دا هم یو حق تا چې کله بچای پیدا سی اذان نماز بیا دا طریقہ هم پکار تا. بل عقیقه انتظام کونا. عقیقه چشتا وائی عقیقه دیتا وائی چې کم بچای خدای درکړلای په خیر درکړلای وسواله خدای را سید درکړی دي نو خپل بچی باندې بچي باندې ومه پر وجه باندې بطور شکرانه یو جناور ذبحا. یعنی کچېری نر بچای نر بچی باندې 2 کاله نه خورمی یا 2 میږي یا 2 اړګي او بچي باندې یو جناور ذبحونه دا مسنون عمل دا سنت عمل دا عمل سنت دا چې وې کې کتابو لیکلي دي چې دې سره دا اولاد چې کوم اولاد ولا حقیقت مور او پلار وکي ټول عمر دای دې والدین مور او پلار تابعداري او مور او پلار ته फायदा ورکولای شي. یعنی دا حقیقت مسنون دا کچا غوښه تقسیم ولای شي او په خولای شي به هم خیرات کولای شي. دا غرانګه چې کله دې بچای اوسي اومه پر وجه باندې سر وشتان په ټول ور خوي بیا 2 وشتانو برابر سپینزر یا سپینزر قیمت دا غریبانو ته ورکونه یا چشه په باندې په خوونه او بیا خیرات کوونه دا سنت طریقہ دا. ومه پر وجه باندې مشوم بچی سر وشتان باور خوي او وشتانو وزن برابر چې جوړه مشوم بچی سر وشتان جوړ سي هغه برابر با سپین زر یا د سپین زر قیمت داسې خیرات کې یا د کچو شای پوکړه او پاخه دکړه او تقسیم دکړه بیا هم ټیکتا. د غرانګي دا د مور او پلار ذمہ داری ده چې مور او پلار با خپل بچای نر بچای سنت اولو بندوبست کوي. ختنه اور دوای دا سنت تا بلکې دا اسلام او فطرت تا. سنت اول چې دی دا ته یو مسله ذهن نشینه کو بغور سره وارو چې کم لار د خپل بچی سنت اولو بندوبست نه کړای بچای سنت سلای نه نو دا سے کستا کافر نسے ویلای دې مسئلے چې احتیاط پکار دا ځنه سے ویلای چې دا کافر دا ولې چې خپل اولاد نه سنت کړای یا دا مشوم چې پلار نه دا سنت کړای زړه سره دا غسی زړه سره دته هم کافر نسے ویلای دې مسلمان دا. ها یو طریقہ
چې د ټولو نبیانو طریقه راغلی دا، رسولانو طریقه راغلی دا، صحابهو طریقه راغلی دا، اسلافو طریقه راغلی دا، هغه طریقې مخالفت کړی دا، لہذا کافر نه سي ورته ویلای، ګناهګار دا چې یو فطرت والا چار چې د ټولو نبیانو چار راغلی دا، ټولو اسلاف او دیندارا ایماندار خلقو طریقه راغلی دا، هغه د خلاف کړی دا، لہذا ګناهګار دا، کافر نه ده. نو دا د پلار ذمہ داری ده، پلار باندې اولاد حق ده چې نر بچای دی اوسی په ونه روزه باندې یو اجام روغاړه که په خپل د طریقه زدای په خپل باندې سنت کا او که خپل د طریقه نه ایزدا اجام روغاړه او ونه پر وجه باندې بچای سنت کا دا طریقہ جناب رسول الله مبارک والا دا سنت عمل دا. ہاں کله کله داسي چې بچای صحت په لحاظ باندې برابر نه کمزور ای نو بیا لازمي نه ده چې ومه پر وجه وي خامخا سنت وي، دا کمزور ہے دور دا چې ومه پر وجه نه ومه سو پورې نه سي سنت ولای ډیر کمزور ہے دا، نو کمزوری له وجه نه کدا سنت اول ملتوی کے مؤخر کے یعنی لیٹ کے دے جی ایج قسم حرج مستلا دا غرنگے چکل دے بچائے اسی یا دے بچے اسی بیا اوامے پر واجب باندھے شخصلا اسلامی دینی بہترین یو نام بچیڑ دا نام حدیث سے راجی عبداللہ او عبد الرحمن دا نامونا اللہ تا ډیر محبوب دی، اللہ ډیر خوش دی. عبداللہ عبد الرحمن دا دو نامونا حدیث سے حضور مبارک فرمائی چې اللہ تا ډیر ور محبوب دی، اللہ ډیر په خوشحالی شي. او حدیث رسول اللہ مبارک فرمائی سمو بسمی، امام الانبیاء فرمائی چې چرنګه ما نامونه دي ما نامو باندې خپل اولادو نامونه ږدو. حضور مبارک فرمائی چې ما په نام باندې خپل بچانو نامونه ږدو. حدیث راځي چې کم کور چې دسترخوان باندې مړې باندې محمد یا احمد نامی کس ناستی حق کور طرف بے سلجلال روجی چه دو ارتا رحمت بنی گا سر گوری چه کم کور چه دی رسول اللہ مبارک پا نام باندے کس موجود. او یہ حدیث سے امام الانبیاء فرمائی چه کم دنیا چه ما نام باندې خپل اولاد نامونه چیل دي، یعنی خپل بچی نام محمد عبد الرحمن چیشلای، محمد عبداللہ چیشلای، محمد حارث چیشلای، محمد حذیفہ چیشلای، یعنی محمد یا احمد دا دوڑا دی رسول اللہ مبارک نامونه دي. او چې څوک رسول الله مبارک په نام باندې نام چیرتی حضور مبارک فرمایي چې الله فرمایي ما د خپل عزت جلال باندې قسمی چې قیامت پر وجه باندې دا سه کست وز عذاب نه ورکم چې کوم خپل بچی نام ما په نام باندې چیرتی. دالته یو مساله بلای زړه چې جای ورکو قیمتي مساله ده. ډیر خلک خپل اولادو نامونه صرف محمد ارځي یا صرف احمد ارځوي، دا دواړه نامونه د نبی اخر الزمان ول دي او کتابونه لیکلي دي چې دا دواړه نامونه صرف چې محمدي یا احمدي دینه پرهیز وکړ دا مطلب چې شاید چې محمد سره یو بل ټکی اضافه وکړ دا صرف محمد نه صرف احمد نه بلکہ محمد عبداللہ محمد عبید محمد عابد محمد جنید احمد جنید احمد رضا احمد مخت یعنی احمد او محمد سرا
بل ټوکړې اضافه هم پکار ده په وجه دې وجه درشم په وجه دې چې زه چې بداله دي چې اصل نام برکت پر محمد دا او بلاوی پر عبد الله دا یعنی لیکلو چې محمد عبد الله راځي او چې کله خلق دته आवाज کوي به ورته عبد الله عبد الرحمن عبید عابد حارث فلان کای اصل نام محمد دا اصل نام احمد دا او بلاوی دې پاره دا بل ټوکړه دا یعنی په دې طریقې باندې نام پکار دا زین چې بپلار دا لري چې اصل نام برکت دې پر محمد دا او خلق ته आवाज ورکول دې پاره یا خلق چې کله جان تر متوجه کوي بیا حق شي پاره عبد الله ورتوای جنید ورتوای سجاد ورتوای حارث ورتوای فلان کای ورتوای نو مطلب دا چې دا طریقه پکار دا محمد احمد جوړ نامونه مبارک دي او دو سرا مخت نام اضافه هم پکار دا معزز ایماندارانو او چې قسم نامي دا خبره سین چلارو چې قسم نامي هغه سے اثر موجودي ډېر خلک ډېر زنانه کوشش کوي ما په لور باندې فلان کې نام چټاولې چې فلان کې غانې ویلون کې فلان کې دا ډېر خوشې ویلې دا یا فلان کې ډرامې چې فلم چې فلان کې دا هغه ول نام دا نو دا ټیک نه دا نام چې کلر دیا دیندار بزرگانو په نامو باندې با نامونه ځوي یا به نبیانو په نامو ځوي یا به صحابه په نامو ځوي یا به ولیانو په نامو ځوي یا به دینی بزرگانو عالمانو په نامو باندې نامونه ځوي سره دې ته باندې ګورې چې فلان کې ډرامې والا دا فلان کې فلم والا دا نو کچېره په دو لحاظ سره تنام پچېږ دي بیا چې کله دا فلان کې استرسي بیا دا امید مرره چې دا برا بیا بصری جوړی شي بیا دا امید لرا چې چرنګ غانو په نسبت باندې د نامي شاید هغه سي اثر او هغه سي کردار با دانن چې بشومه دا چې ستر سي دي چې دا اثرات موجود هغه سي اثر نام ول موجودي دی باندې به خبره ترته وکړه حضرت سیدنا سعید بن مسیب د رسول الله مبارک تابعی امتی دا تابعی دیتا وای چې رسول الله صحابه سره ملاقات سلای او دا هغه صحابي دا هغه تابعی دا صحابي نه تابعی دا چې کله یزیدانو مسجد نبوي چې اسپه وتړلې او مسجد نبی بند کړلای مکه باندې حمله وکړه مدینه باندې حمله وکړه نو په دور کې دا سعید ابن مسیب وشتانه وځدو لجان یو ملنګ جوړ کړو هغه وشتانه په مخ باندې اخلاص کړی وو چې چا بلیدل ویل به دا خو دیوانه ده دا خو لیوانه ده دا خو یا په خبرو باندې نه پیاږي د جمعه چې موجود وو وای خدای په ذات باندې قسم چې کله با اذان ټیم سره گنبد خضرا مدینه جانان مبارک روزه نبا اذان आवाज راتله ما به هغه आवाज درویدل او جواب یې په خلی باندې ورکوله سعید ابن مسیب تابعی دا لجان ملنګ جوړ کړو او سیدله په مسجد نبوي چې المنجر رسول الله مبارک په اذان باندې کول نو دا تابعی فرمایي چې ما نیکه یو حزن په نام باندې ما نیکه چې رسول الله صحابي دا موجود وو او حزن معنا غمجن پریشان یعنی دا سے کس چې دا هر ټیم غمجنی حزن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حزن ندا غمجنی په پراته د دې معنی چې غم پریشانی په پراته دا دغ نام چې خدای فرمایي چې ما نکاح حزن په نام باندې رسول الله صحابي وو یوه موخه باندې رسول الله مبارک ورته فرمایي
او دا طریقه د رسول الله وا چې کله با صحابه چې چا نام ټیک نو رسول الله مبارک په هغه نامونه بدلول. ډیر مشران صحابه نامونه رسول الله مبارک په خپل باندې بدل کړی دي او ډیر سنانه نامونه امام الانبیاء بدل کړی دي چې معنی په لحاظ باندې با هغه نامونه ټیک نو امام الانبیاء به هغه نامونه بدل کړل. ډیر داسې شعرونه استا علاقې استا چې امام الانبیاء نامونه بدل کړی وو. نو سعید ابن مسیب فرمایي چې ما نیکه نام حزن و او رسول الله صحابي و. یوه موقع باندې رسول الله مبارک ما نیکه ته فرمایل چې حزن نام معنا د صحیح نه دا داسې به وګو دا تا نام به بدل کو. سعید ابن مسیب وای ما نکاح وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما خډیر عمر تیر سلای دا او اوس که ما نام بدل کې او بدل نام باندې ما ته چوک وای نه یا رسول الله کچېره مو شموالي په حالت ته یو نام بدل کړلای شي بیا هم ممکن ده. ما خټول عمر تیر سلای دا او په دغه مو باندې زه جان پہچانا شخصیت یا رسول الله اوس که بدل کې څه فائدہ باندې دغه نام ټیکتا وای مانی کو نام رسول الله مبارک بدل نکړلای. سعید ابن مسیب وای چې هغه اثر نن په موږ باندې موجود ده په موږ باندې دا موږ اولادو چې همستا کم اثر وای نه څه خبره ای نه څه لانجا نه څه جګړه نه څه پریشانی نه څه سختی نه څه تکلیف او خامخاموجا پریشان یو غمجن یو ولې چې نیکه نام په دغه نام معنی نام باندې موجود و حزن په نام باندې موجود و وای نن موږ باندې هغه اثر موجود ده او موږ اولادو چې هغه اثر موجود ده چې کوم نام وو هغه معنا د هغه معنی اثر نن موږ اولادو چې هم موجود ده. لہذا دې له وجه مؤمن ته پکار ده چې نام د خپل اولاد ول شرط دی مبارک نام دې چې قسم نام برکتو والی الله تبارک و تعالی او بچی چې اثرات هغه سے پیدا کی. دغه رنګ دوستانو ایماندارانو اولاد سره مینا محبت د رسول الله مبارک تعلیم دا اولاد سره مینا کیا محبت به ور سره کیا شفقت به ور سره کیا اولاد د مشوم دا اولاد ته پیار ته مینه وژایدا اولاد سره نن مینا وکا نن شفقت ور سره وکا په سر باندې لاس ور تیروا خپل اولاد چپوا بیا چې کله دا اولاد سره سي تا دا شفقتونه به ورته یادېږي تا دا خړلتونه به ورته یادېږي تا دا محبتونه به ورته یادېږي بیا چې کله ته بوډا سي او له چارو لارو نه واچېږي بیا دا اولاد به تا سره داسې مینه کوي لکه څرنګه چې بچپن چې تا خپل اولاد سره مینه کړې ده. ډېر پلاران دا وایي یار اولاد نو خبره نه مانی اولاد موږ ولا مانی نه اولاد موږ سره چېرېږي نه. دوستانو ایماندارانو دې چې مین کمی اکثر د پلارانو ده. یو پلار خدای چې اولاد ورکړي به پرېږ دي مینا خو پرېږ دی چې دا مینا ور سره وکړي محبت ور سره وکړي اولاد به پرېږدیا نه چې څرنګه خربوزو ور باغ وکړي یا ګوره وکړي غنې تر لکه کې بیا روجه پناسته چوکیداری کوي دا باغ دا باغ به هم خیال لري دا به داسې نه پرېږده که دا غسې دې پرېښله یا به ډاکوګانو ته ورسي یا به بدعقیده خلکو ته ورسي اولاد به دې برباد سي چې څرنګه باغ دغسې نه پرېږده یاره جناور به راشي باغ به برباد کړي یاره فلانکی کس به راشي ډاکو به راشي غل به راشي ماول مال چې به نقصان وکړي نو دا اولاد دا به هم رکوالی به کوي د خیال به لري د سره به چینېږي بچا فلانکي کس سره مه چینېږه دا به دې خراب کي دا به دې نشې کي دا به دې شرابي کي دا به دې زاني کي دا به دې ډاکو کي بچا فلانکي مجلس ته مه ځه دغه مجلس خلک روغ نه دي بچا فلانکي کلی چې فلانکي کور ته مه ورځه دغه کور حرکتونه ټیک نه دي نو دا خیال به په لرې
بچائے با لبد خلقنا لبد صحبتنا محفوظوي دا مين محبت انداز دا او دا مين رسول الله مبارک بل اولاد سره کړی یوه موقع باندې رسول الله مبارک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو مشوم ټنډه چپوي دې پیار ولا بوسا شفقت ولا چپی رسول الله مبارک ورناخلی نه یو کس وکتلای چې رسول الله مبارک ته نبیانو امام دا او د خپل سو ټنډه چپکای یا المسی ټنډه چپوي ویلا یا رسول الله ته مشمان چپوي رسول الله مبارک ورته فرمایله ها وله زبردست چپو بینا و یا رسول الله ما خو ترنن پورې وزونه چپې خسته نه ده یو مشوم نه چپې خسته نه ده حضور مبارک ورته فرمایل الله چې تاسو نه رحم واسره ده اوسه چې دروازه الله دې زړه چې رحم واسره ده زړه چې دې رحم نستا مشوم باندې تر رحم نسې کولای ته په غټ باندې رحم ته کیا او چې تر رحم مخت اولاد باندې نسې کولای ارشو مالک په پتا باندې رحم څنګه کوي لہذا رحم والا معاملہ اولاد سره پکار دا شفقت والا معاملہ اولاد سره پکار دا نو چې مشموالي چې کم پلار اولاد ته مینا ورکړي بیا دا اولاد هیڅ کلا چې کلا ستر سي ہوش आवाज संभाल کی مور پلار سره مور او پلار سره هیڅ کلا به وفای نسی کولای دا غرانګي اسلام تعلیم دا اولاد ته بل منځول حکم ورکړي المون په پس دا کیا بیا چې کله وو کالو سی بیا بل مون پکوي بیا چې کله وو کالو نه پاد سی لسو کالو پر ورسی المون نه کوي بیا الله پلار ته دا اجازه ورکړی دا رسول الله مبارک حدیث مفهوم دا چې پلار دې سزا ورکړي بچی نه دې پښتنه کوي کله کله دې چا میټ باندې وي کله دې داروي دې خبره طرف ته بار بار ترغیب ورکړي چې اولاد بچان المنجونی جوړ شي یعنی ایمان جب پابندی په لازمي ده دا غرانګه دا هم لازمي ده پلار ته پکار ده چې اولاد ته حلال روزي ورکړي اولاد ته حلال روزي ورکړي دا ذمہ داری ده په پلار باندې د اولاد والا حرام باندې بخوري که حرام دې په خوړلا بیا دا توقع ملرا چې ثواب دایما ته بيدار جوړي شي که حرام دې په خوړلا نو حرام دې په خوړلا چاره به حرام کوي او ټول عمر باندې خله خلو ورته شکی شي او قیامت پر واجب باندې زمانو باندې لاسی اتابک ریبانی الله په دربار چې بارس کوي یا الله دای موږ پلار و دنیا چې موږ باندې رشوت وال مال خړلای دا دنیا چې موږ باندې نور غریبانو وال مال خړلای دا یا الله پته ورنه وکا په موږ باندې حرام روزي ولې خړلای دا موږ ته حلال روزي بندوبست پلار ولې نه کړه بیبي وایتا یا اولاد وایتا او لګریوان نه بیني ولای الله په دربار کې شکایتونه کوي نو حلال روزي چې کوم پلار خپل اولاد باندې حلال خوري الله هغه اولاد ته برکتونه ورکړي هغه اولاد کردار گفتار اداګانو په لحاظ باندې پروغه لارې باندې راوالي حضور صحابه خو حالات داو ایوار وجه حضرت ابو درده دی حضور صحابی دا آخری خبره کم موضوع ډیر دا حضرت ابو درده دی حضور صحابی دا صبر جمع فارغ اسرائیل او ډیر تیزی سره کور طرف ته روان دا حضور مبارک پوښتنه کوي ابو درده دور تیز ولې رواني دور تیزی جلدی ولې کوي و یا رسول الله ما چې کم غواند دا حق غواند کرے کجوره دا او کجورو ټیم دا کجوره پخې دي هواګانو موسم دا یا رسول الله جلدی زکا کم چې هواګانو له وجنا ما کوړه د غواند کجوره چې دلی محبوبا هغه کجوره سے ټوله کا او بیا غواند کرا غواند تور کا چې دا سني غواند ولا کجوره ما اولاد نو خوري اولاد ورنه بچکم چې دا سني کجوره می غواندي او وی خوري ما ولا اولاد ثواب زپنی ولایا معزز ایماندارانو یو طرف ته دا سوچو
او نن بل طرف ته حالات دادي یاره فلان کی کسان نستا زکه باندې چکر نه وای لاړ سے دراز یو شکا چل چټه مسرول رکی بیراره بیا کورول تر سره غړي او تی غړي بیا دا خرج کې بیا په دغه باندې ته سالن تنظیم کیا چې تنظیم کوي بیا چې کله دا په دغه حالاتو چې دا سه انداز سره تا اولاد پرورش کیږي بیا سبا د اولاد نه خیر توقع ملره دا کول مال دې په خړلای دا حرام مال دې په خړلای دا سبا بیا خیر امید به ورنه لره چې دا اولاد وا سبا په ما باندې رڼا جوړي یا به معاشره چې روح کردار سره ژوندۍ تیروي سبا به دا اولاد هم بد کردار ای بد عمل وي تب ورنه تنګي ګوان به ورنه تنګي مسلمانان به ورنه تنګي دنیا دې خوار کړل او آخرت دې هم برباد کړل وجه دې چې ته پلار وتا خپل اولاد ته حلال روزي تنظیم کړه نه دا ذکر رسول الله مبارک فرمایي کل مولود یولد علی الفطره امام الانبیاء فرمایي هر مولود هر پیدا کونکا چې کله یو مولود یو مشوم دنیا ته راځي امام الانبیاء فرمایي دا په اسلام فطرت باندې پیدا کیږي چې مطلب دا سینې چې دا پیدا سلای دا اول پر وجه باندې ډاکو ده دا اول پر وجه باندې غال ده دا اول پر وجه باندې شرابي ده دا اول پر وجه باندې نشئی ده دا سه نه بلکې دا مشوم پیدا سلای زړه شیشه غوډ سپین ده ستر ده اول دسګای د مور پلار ده مور پلار کچېره کور چې خیال ولرلای یقینا دا سړک صفافات اصله معاشره چې دا مشوم سبا د زمانه غوث جوړېدل شي ولی جوړېدل شي رب کائنات عظیم محبوب بند جوړېدل شي نو اولاد باندې لازمی ده چې خپل اولاد پلار باندې لازمی ده چې خپل بچیانو ته دي بیبي ته د حلال روزي ورګدي د برکتونه ډیر دي الله کریم نه دعا ده رب ذل جلال دې په دو خبر باندې مستعمل توفیق نصیب کی آمین واخر دعوایا